هغه د شوګر بیمار چې هغه دا ګڼي چې شوګر په ما کې بې انتها کمزوریانې راوستي دي. زه بار بار دا وایم چې موږ د شوګر نه موږ د لبلبې علاج کوو او شوګر بیماران چې هغه دا وایي زه خپله لبلبه ټیکول غواړم او د شوګر سره لګېدلي کومې نقصانات ماته ملو شوي دي زه هغه ټیکول غواړم. د هغې دپاره صرف واحد لاره هومیوپیتي ده او بیا بالخصوص په حیدر مومند اسپتال پیښور کې د بهر ملک څه داسې خاص میډیسنز او د هغې نه چې کوم بهترین فارمولیشن موږ کړی دی لکه ډي ام کیو په نوم باندې موږ یو ډېر بهترین فارمولیشن کړی دی، ډي ام 1 په نوم باندې یو ډېر بهترین فارمولیشن موږ کړی دی، د ډي ام 1 ام په نوم باندې موږ یو ښکلی فارمولیشن کړی دی او په دې کې داسې د علاماتو مطابق موږ یو داسې د دوایي انتخاب کوو چې یو میاشت دوایانې د شوګر بیمار استعمال کی هغه ته په خپله باندې دا پته لګېږي چې مخکې مې د شوګر علاج کولو ما کې دا حالاتو، نن د شوګر علاج کومه ما کې ډېره بهتري راغلې ده. که هغه نارینه دي په خپل ځان باندې پوهېږي او که هغه زنانه دي په خپل ځان باندې پوهېږي او که چېرې په ځوان کل کې چاته شوګر لګېدلی دی ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی علاج ډېر زیات اسان دی خو که چېرې تاسو ټایم ورکړلو او په صحیح توګه باندې تاسو علاج وکړلو نو وخت ځان له مه ضایع کوئ. 2015 کال درنه لاړلی 2016 کال د لرالی هم نن اراده د شوګر د نارمل کېدو او د شوګر سره لګېدلي کوم نقصانات دي کومې میوې دله درکړي دي د هغې د نارمل کېدو دپاره د هومیوپیتک علاج انتخاب وکړئ یا د حیدر مومند اسپتال انتخاب وکړئ.